بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 18 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده او څلورمه رکوع به انشاءالله نن موږ وایو. او په څلورمه رکوع کې به موږ انشاءالله 30 نمبر او 33 د 30 نه واخله 30 31 32 33 دا څلور آیاتونه به انشاءالله موږ د دې لفظي ترجمه ورسره مختصر تفسیر وایو. نو اول تلاوت کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظیم. دا څلور آیاتونه دي انشاءالله العزیز. د دې به موږ اوس ترجمه هم کوو لفظي او ورسره به مختصر تفسیر کوو. خو د دې نه د دې مخکې آیاتونو سره څه ربط دی؟ نو ګورئ، اول د دې نه مخکې رکوع چې وه درېیمه رکوع، نو هغې کې الله پاک د انسان د تخلیق خبره وکړه، باس وکړو چې ما تاسو پیدا کړئ. اعبدوا ربکم الذي خلقکم، د هغه رب عبادت کو چې تاسو پیدا کړئ. نو د انسان د پیدایش الله پاک تذکره وکړه. بیا د هغې نه وروسته الله پاک بیا د رسالت باسو کو، نبی درته راولېږلو، کتاب یې هغه له ورکړو، او بیا الله پاک تاسو له ژوند درکو، حیات یې درکو، او بیا د الله د معاش د رزق انتظام وکړو. او اوس دلته کې بیا د علم باس کوي چې الله پاک بیا تعالی ورسره علم هم درکو. نو یو یې ته پیدا هم کړې، بیا د نبی راولېږلو، کتاب یې دله راولېږلو، ته تاله ژوند درکو، بیا یې تاله د رزق انتظام وکړو. اوس تاله په دې آیاتونو کې د ستا د علم باس کړی چې تاله مې علم هم درکو، یعنی د آدم علیه السلام له الله علم ورکو، خلافت ورکو، نائب کو، او بیا د ګورئ وایي د نیکه بهادری یا د نیکه علمیت، د نیکه کارکردگی، ښکلې کارکردگی په هغې باندې بچي فخر کوي. نو آدم علیه السلام د ټولو انسانانو آبا دی، پلار دی، بابا دی او جد امجد دی. نو دغه د وجې نه هغه ته الله پاک دومره لوی علم ورکو چې د فرشتو نه ورته زیات الله ولا هغه علم ورکو چې فرشتو ته د هغې څیزونو علم نه و. او بیا الله پاک فرشتو ته ووایي چې اوس د تعظیم سجده آدم علیه السلام ته وکوئ. نو اوس الله پاک د انسانانو ته یادوي چې ګورئ ستاسو چې کم جد امجد و، یعنی آدم علیه السلام، ستاسو کم نیکه و، هغه دومره عظیمه هستی و چې فرشتو ورته سجده وکړه. نو دلته کې اوس دومره علم الله ورکړی چې هغه علم فرشتو سره نه و. نو هغه تذکره اوس دلته کې کوي. نو دلته کې وایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. نو کله چې چرته کې د واقع نه مخکې اذ راشي، اذ نو الته کې به اذکر پټ وي، پټ
اذکر به الته محذوف وي، مونږ وایي دلته محذوف دی، نو ته به ولله راوباسې، نو د دې نه مخکې به وایې اذکر یا محمد، اذکر یا محمد، ای محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت یاد کا یا هغه وخت ذکر وکړه د خپل امت ته. اذکر یا محمد یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه وخت ذکر وکا یا هغه وخت را یاد کا کم وخت چې اذ کله چې قال او فرمایل ربک ستارب، کله چې ستارب او فرمایل للملائکه، دا ربک مضاف مضاف الیه دی، نو دا رب مضاف دی، دا کا مضاف الیه دی، اول به مونږه د دې کا معنا کو، رسو به د رب معنا کو، نو مونږ وایي ستارب او فرمایل للملائکه فرشتو ته. ملائکه دا د ملکون جمع ده، ملکون یوې فرشتې ته ملک وای، ملک، او دوو ته ملکان وای، او د دوو نه چې زیاتیږي هغې ته ملائکه وای، ملائکه. نو وای هغه وخت یاد کا، وای اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت د خپل امت ته یاد کا، دا هغه وخت تذکره خپل امت ته یاد کا کله چې اذ هر کله چې قال او فرمایل او ویل ربک ستارب للملائکه فرشتو ته. نو ملائکه د ملک جمع ده، ما تاسو ته وي د ملک جمع ده، ملک یوې فرشتې ته وایي، ملکان دوو ته وایي، ملائکه د دوو نه زیاتو ته وایي. نو الله پاک په اسمانونو کې ډېر زیاتې فرشتې پیدا کړي دي، نو ملائکه جمع ورله راوړه، دې ته موږ وایو جمع مکسر. نو جمع مکسر دلته کې الله پاک بیان کړه دې لپاره چې فرشتې بې انتها زیاتې دي. نو دا دوه قسمه فرشتې دي، یو الله پاک زمکو کې پیدا کړي دي، یو الله په اسمانونو کې پیدا کړي دي. د زمکو دام الله د نور نه پیدا کړي، د اسمانونو دام الله د نور نه پیدا کړي. او حدیثو کې راځي دومره ډېرې فرشتې الله پاک پیدا کړي دي چې د اسمانونه هر وخت فریاد کوي د دې د کثرت د وجې نه، د دې د ډېروالي د وجې نه، د دې فرشتو د ډېروالي د وجې نه. نو او دا الله د نور نه پیدا کړي دي، او دا خوراک سکاک زمونږ په شانتې نه کوي، زمونږ په شان خوراک سکاک نه کوي، بس دی هر وخت شپه او ورځ 24 غنټې دی د الله په تسبیح او تحمید کې لګیای، او د الله پاکي بیانای، د الله پاک ذکر اسکار کې موجودي. څوک په قیام وي، څوک په رکوع کې وي، څوک په سجدې کې وي، او چې څوک الله پاک کومه ډیوټي ورته حواله کړي قیامت پورې به هغې کې مصروف وي. نو واذ او هر کله چې قال او فرمایل ربک استرب للملائکه فرشتو ته ان معنا دا یقینا یا بشکا، دا ان به همیشه دا اصل کې ان جمع یا، نو دا ان معنا دا بشکا او یا معنا دا ز بشکا ز یقینا ز بشکا ز انی بشکا ز جاعل ای خالق پیدا کون کیم جوړون کیم، جاعل جوړون کیم، جاعل جوړون کیم فی الارض زمکا کی، فی معنا را کی او ارض معنا را زمکا. نو فی الارض زمکا کی، فی الارض زمکا کی خلیفہ یو جانشین یو نائب، خلیفہ ای یخلفنی تنفیذ احکامی، یخلفنی تنفیذ احکامی، زبا خپل ځان نه وروسته یو نائب پیدا کوم، یخلفنی زما یو نائب بوي فی تنفیذ احکامی چې زما احکامات په نافذ کوي، زما حکمونه به په دنیا کې نافذ کوي. نو یو خود دې دا ترجمه مونږه کو. دویمه چې د خلیفتن معنی کوي وی یخلف بعضهم بعضا، یخلف بعضهم بعضا، چې زه په ځمکه کې یو خپل خلیفه جوړول غواړم چې هغه به د یو بل پسې زیره یعنی یو بل پسې به راځي. ګورئ خلیفه معنی د رستو راتلونکي، رستا راتلون کې، نو یو بل پسې به راځي، یو بل پسې به راځي، یخلف بعضهم بعضا، یو بل نه پس راځي. نو دلته کې وایي جاعل زه جوړون کې، انی جاعل بشک زه جوړون کې فی الارض زمکه کې خلیفتن یو نائب یو خلیفه جوړون کې، زه یو خپل خلیفه په زمکه کې جوړون کې، سره پاره جوړوم یخلفنی تنفیذ احکامی، چې زما احکام به په دنیا کې نافذ کوي، زمانه وروسته به زما احکام په دنیا کې یعنی په دنیا کې به زما احکام نافذ کوي، دې لپاره خپل خلیفه جوړول غواړم. نو قالو کې ګورې یو دا واو ضمیر بارز د جمع لپاره راځي، په دې کې مونږ وایو په دې کې چې دا کم ضمیر دی نو دا فرشتو طرف ته راجع دی، دا هم ضمیر پکې مونږ وایو اکثر اسانتیا لپاره د ابتدایي طلبه او طالباتو لپاره د اسانتیا لپاره مونږ وایو په قالو کې هم ضمیر دی، اصل کې دا واو ضمیر بارز دی پکې، خو د اسانتیا لپاره وایو قالو یعنی هغوی وویل، هغه فرشتو وویل اتجعلو، دا حمزه چې دی کنه دا د استفهام د پاره دی،
د استفهام تعجب د پاره دی، د تعجب د پاره یو سوالی لفظ دی. معنا د آیا تجعل تخلق ته پیدا کې ته پیدا کې آیا ته پیدا کې ته جوړې فيها دی کې یعنی فی الارض فيها معنا د فی الارض په دې ځمکه کې من هغه څوک په ځمکه کې پیدا کې یفسد چې فساد بکوي يفسد بالمعاصي يفسد فيها يفسد في الارض يفسد في الارض. نو دا ارض دلته کې ذکر شوی دی نو بیا د دې ارض په ځای باندې دلته د ها ضمیر راوړي. ٹھیک شو. يفسد فيها چې په دې ځمکه کې به فساد کوي نو دا ارض مؤنث سماعي دی ها ځکه دلته کې فيها د فی سره د ها ضمیر دی ارض د پاره راځي. نو فرشتو وی تعجب کوي کنه تعجب په انداز کې وی قالو هغوی وی د فرشتو وی اتجعل آیت جوړه فيها په دې ځمکه کې من هغه څوک يفسد فيها بالمعاصي چې دا په دې ځمکه کې به د ګناه په ذریعه سره فساد خوري قتل بکوي خونریزي بکوي لکه څنګه چې جناتو کړو د انسانانو نه مخکې په ځمکه باندې الله جنات پیدا کړي نو هغوی به یو بل قتل کول چې یو بل د پاسه به چې رالل که نه یعنې څه به پکې ظالمانو نو هغه ظالمانو به مظلومان قتل کول نو هغوی به ډېر زیات ظلمونه کول فسادونه به کول خونریزي به کوله نو د هغوی له الله پاک بیا فرشتې راولېږلې او جزیرو او غرونو طرف ته الله پاک هغه وشړل. ٹھیک شو. نو دغه فرشتي وی قالو د فرشتو وی اتجعل آیت جوړه فيها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد چې فساد بکوي فيها په دې ځمکه کې ويسفکو سفکه یسفکو د ضربه یضرب باب نه دی یسفکو معنا ده هغه به توی کوي څه به تویي الدماء د دم جمع ده دم یو ویني ته وای او دماء معنا د ویني به تویي قتلونه به کوي. ٹھیک شو. نو ويسفکو او هغه به تویي الدماء ویني دماء د دمون جمع ده د دمون جمع دماء ده دماء هغه به ویني تویي لکه مخکې چې څنګه د جناتو به یو بل قتلول او خونریزي به کوله. اوس دا فرشتي وای ونحن او مونږه نسبحو مونږه باقی بیانو نحنو معنا د مونږه او نسبحهم دا د جمع متکلم صيغه ده په دې کې دا نحنو ضمیر دی نو د دوزل نحنو راغله د دې مطلب دا دی چې دا فرشتي تاکید سره وي ونحن نسبح او مونږ ستا پاکی بیانو کنه ونحن نسبح او مونږ ستا پاکی بیانو کنه بحمدک او ستا تعریف کو کنه ستا تعریف سره ستا پاکی بیانو بحمدک نقدس نقول سبحان الله وبحمده یا سبحان الله الحمدلله. نو دوی بحمدک مونږ ستا حمد بیانو مونږ ستا حمد کو مونږ ستا حمد سره یعنی سبحان الله والحمدلله وایو ونقدس او مونږ بزرگی بیانو لکه مونږ ستا بزرگی بیانو نو تسره پاره بیا بل مخلوق پیدا کې نو قال کی هو ضمیر الله جل جلاله تراجه دی قال الله جل جلاله فرمایل قال الله جل جلاله فرمایل انی بشک ز اعلم پیجنم پوهیگم یا ز ډیر علم لرم دا اعلم یا د واحد متکلم صيغه ده یا د اسم تفضیل صيغه ده کله اسم تفضیل صيغه دی واغسته نو ز ډیر پوهیگم ز ډیر پیجنم زه ډیر پیژنم ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ او کنه دا د واحد متکلم صيغه واخلي نو بیا به معنا کو زه پیژنم یا زه پوهیږم ما دوانه معنی لیکلي پیژنم او پوهیږم دوانه معنی نو انی بشک ز اعلم پوهیږم یعنی بشک هم ز پوهیږم ځکه انی کم دا یا متکلم دا معنا ده ز او اعلم کم انا ضمیر دی د دې معنی د ز نو د دې دو ځل ز زراله د دې د تاکید معنی انی اعلم بشک هم ز ما په هغه خبرو هم ز پیژنم یا ز پوهیږم په هغه خبرو لا تعلمون چې تاسو ټول په نه پوهیږئ یا چې تاسو ټول نه پیژنئ هغه څه ز پیژنم چې تاسو نه پیژنئ ز آدم علیه السلام پیدا کوم دا خپل خلیفہ پیدا کوم
چې دا به زما نه وروسته زما احکامات زما حکمونه به په دنیا کې یعنی نافذ کوي مقرر کوي به خوری به زما حکمونه به خوری. نو بیا فرشتو ورته وی چې یا رب ته داسې خلک په ځمکه کې پیدا کړې چې هغه به لکه مخکې خلکو په شانتې هغه به خون ریزي کوي وینې به تویوي او مونږ ستا د خلافت دپاره کافي یو که نه مونږ ستا پاکیم بیانو مونږ ستا تعریف هم کوو مونږ ستا بزرګیم بیانو نو بل مخلوق پیدا کولو ته څه ضرورت دی. نو بیا الله پاک ورته فرمایل چې نه انی اعلم ما لا تعلمون زه هغه څه پیژنم چې هغه څه تاسو نه پیژنئ زه هغه څه پیژنم چې کوم څیزونه تاسو نه پیژنئ. نو اوس الله پاک د آدم علیه السلام ته علم ورکړو نو دا الهامي علم ورته الله ورکو ٹھیک شو وعلم او هغه اخودل او هغه علم ورکړو علم کی هو ضمیر الله پاک ته راځي دی او الله پاک اخودل آدم علیہ السلام تا اسماء د اسم جمع ده اسماء اسمونه ٹھیک شو اسماء ما تاسو وی د اسم جمع ده اسم نوم ته وای او اسماء معنا د نمونه د هر څه نمونه ورته خود کلها هغه ټول یعنی د ټول سيزونو نمونه ورته خودل د ټول سيزونو نمونه الله جل جلاله د آدم علیہ السلام ته خودل یعنی په مفسرینو بیا لیکلي دي چې د پیالې نوم یې ورته وښودو د جګ نوم یې ورته وښودو دغه شان د نور د سپوږمۍ د ځمکې د اسمانونو د خوراک د سیزونو د پټي د لور دغه شان د کور کې د روټۍ د هر یو سیز د انسان د ژوند سره چې د کم سیز تعلق وي هغه ټول نومونه ورته وښودل الله پاک ورته وښودل. او بیا وی ثم بیا عرضه کې هو ضمیر الله پاک ته راځي دی چې الله جل جلاله پیش کړل هم هغه نمونه هغه مسمیات هغه نمونه علی الملائکه فرشتو ته یعنی فرشتو ته وړاندې کړه د فرشتو مخې ته کې خودل چې را کوم نمونه الله جل جلاله آدم علیه السلام ته القا کړل الهامی ورته ازده کړل یا الله پاک د هغه علم فطری طور باندې آدم علیه السلام لورکو ثم عرضهم بیا د هغه شیزونو بیا الله جل جلاله د هغه سیزونو نمونه فرشتو ته مخې ته کې خودل علی الملائکه ملائکه بیا راغې ما تاسو وی دلته ملائکه د ملک جمع ده فرشتو ته وي او دلته ملائکه د ملک جمع ده فرشتو ته وي نو فرشتو مخې ته اوس هغه نمونه الله پاک کې خودل اوس د فرشتو الله پاک امتحان اخلي فقال کہ هو ضمیر اللہ پاک تراجی رہے اللہ پاک او فرمائل نو وی فرمائل نو اللہ پاک او فرمائل انبئو گورے انبئ مانا را اخبر تم مالا خبر تخت خبر راکا نی ماتا نو یو کس تا چیرے چی تخبر راکا نو انبئ او چی دو تاوے نو انبئا او چې ډیرو ته وینو انبئو نو دلته کې الله پاک د فرشتو ته حکم کوي د امر صيغه د حکم ورته کوي انبئو تاسو اوخای نی ماتا انبئو یعنی اخبرو تاسو خبر راکړی نی ماتا خبر راکړی ماتا اوخای باسماء نمونه هؤلاء د دې سيزونو دا کم سيزونو علم دا کم سيزونو نمونه چې ما آدم علی السلام ته خود نو تاسو وایي چې دا آدم علی السلام م پیدا کوو پس مکه کې فساد کوي او مونږ ستا حمد و ثنا او بزرګي بیانو نو بل مخلوق پیدا کولو ته څه ضرورت دی نو آدم علی السلام زکه پیدا کوم چې هغه به دنیا ته ځي هغه خوراک سکاک کوي د هغه به ضروریاتي هغه ضروري سیزونه نمونه ورته وښودل نو او هغه به د دې ټولو سیزونو باوجود زما عبادت کوي تاسو خو صرف زما عبادت کوئ د نور سیزونو ضرورتونه درته نشته آدم علیه السلام دې لپاره پیدا کوم چې هغه سره د نور د ژوند د پورا ضروریات ورسره تړلیم دي او بیا به هغه د هغې باوجود هم زما عبادت کوي نو فقال الله پاک وفرمایل انبئوني ای اخبروني ماله خبر راکئ ما ته وښایئ باسماء نمونه اسماء د اسم جمع ده نمونه هؤلاء د دې سيزونو د کم سيزونو نمونه چې آدم علیه السلام ته الله پاک وښودل نو هغه سيزونه اوس د فرشتو نه الله امتحان اخلي چې تاسو ما ته وښایئ ان کچرتا کنتم تاسو یی صادقین رښتونی خلق رښتونی مخلوق که تاسو رښتونی خالق نو دا صادقین دا د صادق جمع ده صادق جمع صادقین دی ٹھیک شو
نو ډیر رښتونی دا فرشتي ډیری دي نو دوی لپاره صادقین لفظ استعمال شو یو فرشته نو بیا ورته صادق ورله استعمال شو خو دلته صادقین ورله استعمال شو صادقین ٹھیک شو نو که چېرته تاسو په خپله دعوه کې رښتونی یې چې خدای پاک موږ ستا تسبیح او تحمید او تقدیس کوو موږ ستا تحمید او تقدیس او تمحید کوو خدای ته دا انسان م پیدا کوه دا به ځمکه کې خونریزي کوي نو که چېرته تاسو په دې خپله خبره کې رښتونی یئ نو بیا ماته د دې څیزونو نومونه وښایه د کوم څیزونو نومونه چې آدم علیه السلام به ماته ښیي نو آدم علیه السلام ته الله پاک اول د دې څیزونو نومونه ښودلي وو قالو هغوی ووي قالو کې دا و ضمیر بارز دا د جمع ضمیر دی دا فرشتو ته راجع دی نو فرشتو ووي قالو هغه فرشتو ووي سبحانک نسبح سبحانک مونږ ستا پاکي بیانو مونږ ستا پاکي بیانو لا علم علم نشته هیڅ علم نشته لنا مونږ ته هیڅ پته نشته مونږ ته هیڅ علم نشته الا مگر هغه علم راته شته ما کوم چې علمت معنا تا وښود نه مونږ ته نو علمت نه چې کوم علم تا مونږ ته وښود بس مونږ ته صرف د هغه څیزونو پته شته نور ته پاکې په خپل هر یو څیز باندې هم ته پوهېږې مونږ ته د هېڅ پته نشته انک انت بېشکه هم ته انک کې دا ان معنی ده بېشکه او د دې کاپ معنی هم ده ته او انت معنی هم ده ته ٹھیک شو نو دو ځل د کاپ د خطاب ضمیر راغی نو د دې نه به مونږ دا د تاکید دپاره نو دې نه بیا به داسې وایو انک انت بېشکه هم ته العلیم ډیر پوهی الحکیم ډیر حکمت والا ته ډیر پوهی ستا د علم نه هیڅ څیز یعنی تا ته د هر یو څیز پته شته او د هر یو څیز د حکمت هم تا ته پته شته الذي لا يخرج شيء من علمه وحكمته الله هغه ذات ته چې الذي لا يخرج شيء چې د هغه من علمه د هغه د علم نه هیڅ څیز هم بهر نشته د هر یو څیز علم الله پاک ته شته کاغه په ځمکه کې دننه دي کاغه د ځمکې د پاسه دي کاغه په اسمانونو کې وي کاغه په سمندرونو کې وي کاغه په ځنګلونو کې وي د هر یو څیز علم الله ته دی هر یو څیز نه الله خبردار دی او نو علیم معنا ډیر پوهه دی په هر یو څیز ډیر پوهه دی او حکیم معنا ډیر حکمت والا دی هر یو څیز یو خپل حکمت دی هر یو څیز الله د کم څیز دپاره پیدا کړی هر یو څیز الله د یو فایدې دپاره پیدا کړی وي نو الله پاک ډیر پوهه او ډیر حکمت والا ذات دی نو دا علیم هم صفت مشبه ده د ډیروالي معنی ده پکې او حکیم هم صفت مشبه ده د ډیروالي معنی ده پکې قال اوس الله پاک او فرمای الله پاک قال کې هو ضمیر الله پاک ته راجع دی الله پاک او فرمایل قال الله پاک او فرمایل یا آدم ای آدم علیه السلام د فرشتو امتحان خو مې واغستو هغې ماته د دې څیزونو نومونه ونه ښودلی شو ټیک شوه هغې ماته خبر رانه کړی شو هغې هغې په امتحان کې فیل شو اوس تا امتحان اخلم آدم علیه السلام ته اوس د دې ټولې دنیا د څیزونو نومونه د فرشتو په مخ کې ووایه چې اوس د فرشتو ته پته ولګي چې دا انسان ولې مه پیدا کوه ٹھیک شو نو قال الله پاک فرمایل یا آدم ای آدم علیه السلام انبئ ته خبر ورکه ته وښایه هم دې فرشتو ته انبئ دا د امر صیغه ده ته وښایه هم د فرشتو ته باسماء نمونه هم د دوی د دې فرشتو نمونه ورته وښایه یا د دې هم نه مراد مسمیات دي د دې ټولې دنیا د څیزونو نمونه ورته وښایه ټیک شوه نو آدم علیه السلام لګیا شو ټولې فرشتې موجود وي نو اول یوې فرشتې ته نومونه اخیستو انت جبرائیل وانت میکائیل وانت اسرافیل وانت اسرائیل وانت فلان نو د هرې فرشتې نوم یې ورته وښودو یا د دې نه مراد دا دی چې الله پاک آدم علیه السلام ته وفرمایل انبئهم دوی ته اوس وښایه باسمائهم د دې ټولې دنیا د څیزونو نومونه ورته وښایه دنیا کې چې د انسان د ضرورتونو کم څیزونه دي د ټولو نومونه ورته وښایه
ټیک شو جی نو لکه اوس د خوراک سکاک د پاره د روټۍ نوم ورته وخایا د سالن نومونه ورته وخایا د مختلف پیاز ورته وخایا الوګان ورته وخایا دغه شان ټماټر ورته وخایا مرچکی ورته وخایا شکور ورته وخایا شکرۍ دغه شان روټۍ ورته وخایا غنم ورته وخایا لور ورته وخایا چې را غنم پریبي نو دا کم سيزونه چې دی د دې ټولو نومونه ورته وخایا نو فلما نو هر کله چې انبا هغه اخودل انبا کې هو ضمیر هغه آدم علی السلام ته راځي دي هغه اخودل هم هغوی ته د فرشتو ته هغه آدم علی السلام د فرشتو ته خودل باسماء نمونه هم د هغه فرشتو یا د هغه مسمیات د هغه سيزونو قال الله پاک او فرمایل الله پاک اوس د قال کې هو ضمیر الله پاک ته راځي دي قال الله پاک او فرمایل الم اقل د علم معنا د آیا د حمزه د استفهام د پاره دی سوال د پاره دی آیا لم اقل ما ندی ویلی لکم تاسو ته ما تاسو ته ندی ویلی انی چې بشک ز اعلم هم ز پویګم هم ز پیجنم یا ګورئ بشک اعلم هم ز پویګم یا بشک اعلم هم ز پیجنم غیب السماوات غیب پټي خبرې په پټو خبرو السماوات د اسمانونو یا په پټو سيزونو د اسمانونو والارض او د زمکو بشکه ز د زمکه او د اسمانونو پټي خبرې او پټ سيزونه ټول پیجنم ٹھیک شو واعلم او ز پویګم ز پیجنم ما هر هغه خبرې یا هر هغه سيزونه تبدونه چې تاسو ښکارا کوي یعنی تاسو هغه ټولو خبر ز پیجنم یا تاسو هغه ټولو خبر باندې ز پویګم ما په هغه ټولو خبرو چې کوم تاسو ښکارا کوي یعنی زما په مخ کې وای چې الله دا به پزمکه کې فساد کوي او دای م پیدا کوا او مونږ ستاد د خلافت زیات حقدار یو ځکه مونږ ستاد تسبیح او تحمید او تقدیس بیانو نو تسره پر دا ټول پیدا کې نو اعلم ز پویګم ز پیجنم ما هر هغه خبرې چې تاسو ښکارا کوي تبدونه دا د جمع مذکر حاضر صيغه ده تاسو ټول ښکارا کوي نو هر هغه ټول خبرې ز پیجنم کمی خبرې ښکارا کولې چې خدای پاک دی دا خلیفہ م پیدا کوا ځکه دا پس مکه کې فساد کوي او مونږ دا سره پر خپل خلیفہ جوړه مونږ ستاد خلافت زیات حقدار یو ځکه چې مونږ ستا تسبیح بیانو ستا تعریف هم کو ستا مونږه بزرګیم بیانو نو مونږ زیات حقدار یو نو الله پاک ورته فرمایي واعلم ما تبدون او ز پویګم ما په هغه څه تبدون چې تاسو ښکارا کوي وما او په هغه څه کنتم چې تاسو یې تکتمون پټون کی نو کم سيزونه چې تاسو ماته نه ښکارا کوي هغه ماته علم دی پاغي باندې زپوي ما او کم سيزونه چې تاسو ښکارا کوي ماته وایي چې یا الله دې په فساد کوي او د خپل خلیفہ ما جوړوا مونږ ستا تسبیح او تحمید او تقدیس کو نو مونږ زیات حقدار استاد خلافت نو دا خبره چې کم تاسو ښکارا کوي کنه ښکارا وایي په جواب باندې په دغه ماته پته او کم چې تاسو په زړونو کې دي او پټي دي تاسو په جواب نه ښکارا کوي هغه باندې زپوي ما ٹھیک شو جی نو دا مختصر تفسیر ور سره لفظي ترجمه اوس یو ځل بیا لفظي ترجمه وایو او بیا دا غینه پس ان شاء الله راتلونکي درس پر بیا انتظار کوئ واذ قال اذكر دلته محذوف رو باسا اذكر یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت یاد کا واذ او کله چې قال او فرمایل ربک استرب للملائکه فرشتو ته انی چې یقینا ز یا بشک ز جاعل جوړون کیم فی الارض زمکه کې خلیفہ یو جان نشین یو نائب یو خلیفہ جوړون کیما یخلفنی تنفیذ احکامی چې زما حکمونه په دنیا کې نافذ کړي قالو هغوی وی د فرشتو وی اتجعل آیت پیدا کې یا ته جوړه فيها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد کوي فيها په دې ځمکه کې ويسفكو هغوی به تویوي الدماء ویني هغوی به ویني تویوي نو ته داسې خلک پیدا کې ونحن او مونږه نسبح پاکي بیانو بحمدک استا حمد سره استا تعریف سره استا ستاین سره ونقدس او استا بزرګي بیانو لکه استا قال الله پاک او فرمایل انی بشک ز اعلم پیجنم ما هغه څه یا هغه خبره لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ تاسو په نه پوهیږئ وعلم او هغه اخودل الله پاک اخودل الله علم ورکړو آدم علیه السلام ته الاسماء د نمونه
د نمونه علم الله پاک ورکړو کلها د هغه ټول یعنی د هغه ټول سيزونو نمونه الله پاک اخودل ثم بیا عرض پیش کړل الله جل جلاله وړاندې کړل هم هغه نمونه هغه مسمیات علی الملائکه د فرشتو مختا فرشتو ته پیش کړل فقال نو الله پاک فرمایل انبئو خبر را کړی نی ماتا یا اوخای ماتا باسماء نمونه هؤلاء د دې سيزونو ان کنتم صادقین کچرت تاسو په خپل خبره کې رښتونی ان کنتم کچرت تاسو یې صادقین رښتونی قالوا هغه فرشتو وی سبحانك نو تبدل تکي نسبح محذوف رو باسي نسبح سبحانك مونږ ستا پاکي بیانو لا علم هیڅ علم نشتا هیڅ علم نشته لنا مونږ ته هیڅ قسمه علم نشته مونږ ته الا مگر هغه علم راته شته په هغه خبرو پوهیږو ما کم چې علمت تا اخودو نه مونږ ته کم څه چې تا مونږ ته خودلی بس د هغې علم راته شته چې کم راته تا نه دي خودلی د هغې علم مونږ ته نشته انک انت بېشکه هم ته العلیم الحکیم العلیم ډېر پوهی الحکیم ډېر حکمت والی قال الله پاک فرمایل یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئ تو اخایا هم دی فرشتو ته باسماء نمونه هم د دې سيزونو یا د دې فرشتو فلما نو هر کله چې انبأ اخذل آدم علیہ السلام اخذل هم هغوی ته باسماء نمونه هم د هغه سيزونو یا دغه فرشتو قال الله پاک فرمایل هغه فرمایل یعنی الله پاک فرمایل آیا لم اقل ما نو ویلی الم اقل ایا ما نو ویلی لکم تاسو ته انی چې بشک ز انی اعلم چې بشک هم ز غیب السماوات د اسمانونو په غیب باندې والارض د زمکو په غیب په پټو د اسمانونو په پټو سيزونو یا په پټو خبرو باندې او یا د زمکه په پټو او په غیبو سيزونو او خبرو باندې پوهما انی اعلم ز پیجنم غیب السماوات د اسمانونو پټ سيزونو او پټ خبره والارض او د زمکه ټیک شو واعلم او ز پوهیګم ټیک شو ز پوهیګم ما په هغه خبرو تبدون چې تاسو ښکارا کوي وما او په هغه خبرو کنتم چې تاسو یې تکتمون پټون کی یعنی په هغه خبرو پوهیږو چې تاسو ښکارا وای او په هغه خبرو باندې پوهما چې تاسو پټوي هغه ښکارا نه وای په خپل سینو کې پټتي نو په هغه باندې مزه پوهما نو امید ده تاسو په دې درس باندې پوه شوي او دا زمونږ د نن ورځې درسو کوشش وکړئ دا ځان سره همدغه شانتي په کاپیانو کې مولی کوي رجسټر ځان سره غټ پیدا کړئ او بیا د هغې نه پس دوباره واورئ نو امید ده چې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام